start off with lesson number 2. Lesson number 2 that is the introduction of networking basics. زمونږ اولنې دا نن او سبا lesson بچی کنه دا په basics باندې basics د خېلو وجه سره د basics د خېلو وجه دا چې عموما خلک چې دی خو IT related information پای ویلي وای ته دا basic information چې کوم دا یونیورسيټو کې یا په کالجونو کې ای ویلي خو هغه رنګ نه ویلي چې کوم required وي کنه لکه ای ته په سرور کې هم فرق نه پته چې سرور څه ته وایي او کلاینټ څه ته وایي یا مختلف چې کوم دغه هغه باندې دی پوي نه نو ځکه دا اولنی دوه لیسنز چې کنه اندامه د تیوري اخی چې کوم کې د خپل مرزه مطابق سټوډنټ هغه انفارمیشن ورکم چې کوم به موږ په MCSE کې ریکوایرډ وي او زموږ سره دلته خبره ده چې د بوک چې کوم تاسو وایي عموما خو سټوډنټس چې بوکونه خدان سره واخلي خو وایي نه کنه او که تاسو کتاب اخیستل غواړئ یا ډاونلوډ کول غواړئ نو سیسکو نیټورکینګ اسنشل بوک چې دی کنه هغه تاسو د ګوګل نه ډاونلوډ کولی شئ سیسکو نیټورکینګ اسنشل ته چې لاړ شئ ګوګل کې ولیکئ Cisco networking essential کنه نو Cisco networking essential any version of book تاسو راغشته شي بلاره کتابونه راځي کنه نه کې چې کوم یو کتاب ساتو خوښ شو بس هغه کتاب ځان نه ډاونلوډ کړئ اته چې زموږ کوم فیوریټ کتاب دی نو هغه دا یو دی دا چې کوم کې دا چې کوم کتاب دی دا کتاب وایم کنه هم سټوډنټ هم دا ریکمند کوم دا ایڈریس دلته به تاسو سره ویډیو کې رام شي دا کتاب چې 40 پیج دی کو 36 پیج کتاب دی نو دا چې ډېر زبردست سمپل سیسکو والا لیکلې دی په دې کې هر یو شی ورکړی چې کیبل بس کم وي کنیکټر به کم وي کم یو شی مونږ استعمالو کم به کني پکار دا ټول معلومات چې دی په دې کې لیکلې دي خدا به تاسو اوس په خپل طریقه کې تاسو ته ایکسپلین کوم یو دا دغه او بل چې دا یو بل یو ویب سټ دی نامه باندې هو دا ما چې کوم جوړ نامه دړه نامه ماته د یاد دغه woon.com دی چې دا کله داولي کوم نو دی اتوماتیکلی techjinx.com ته کنورټ شي نو دې کې چې کوم د MCSE کوم لیکچرز دي کنه هغه تای دغه اویلیبل دي او خبره ده چې فرست اف اول تاسو MCSE وایي او بیا دا آرټیکل وایي نو بیا به تاسو پوهیږئ او که تاسو اوس نه پکې ورننو دی نو اوس نه پکې تاسو صرف او به وایي خو پسر کو به نه راځي نو موږ به راشو خپل ټاپک ته چې کوم زموږ نن ټاپک دی دیٹ از بیسیکلی نیټورکینګ بیسکس کنه نیټورکینګ بیسکس ته موږ درالو نو دلته لیسن نمبر 1 موږ سٹارټ واخلو نن او سبا موږ تھیوري ډیسکس کوو او بیا به موږ کوم لیسن کوم یو وی تاغه تھیوري او پریکټیکل او اورل باندې صحیح ده دلته موږ سره چې کنه what is networking موږ اولنه خبره ده چې نیټورکینګ څه ته وایي دا ټول شي نه چې دا په ویډیو کې ریکارډ کیږي تاسو ته د ویډیو هم در کوم پتا زو په خپل لاسونو باندې هم لیکي او تاسو ته د خپ پوینټ ملایي کې اغزان سره لیکلم شي او چې تاسو د وایم نو دا د ریکارډ کیږي تاسو ته په اخر کې د فلیش ډرایو کې دا شي در کوم تاسو غزان سره یو وصل خو د هر یو لیسن به ریکارډینګ نه کیږي خدای چې اصل لیسنونه چې کنه هغه به ریکارډینګ کیږي هر یو لیسن چې دا ریکارډیبل دیم نه هر یو شي چې کنه کاپی پین مدان سره همیشه تیار ساتي چې دا څه پوینټ یا دغه یا بدل سره نوٹ کوي ها اوس دا خبره ده چې what is networking networking څه ته وایي کنه networking چې دی کنه the word network چې دی کنه it is a broad term it is a broad term the broad term مطلب څه دی چې networking همیشه یاد ساتي چې دا صرف او صرف چې موږ څنګه د word network وایو نو دا network فورن داخل کو بځای کې کمپیوټر network راشي خدا یاد ساتي چې نیټورک چې دی کنه that is not purely related to computers موبایل کم د موبایل هم نیټورک کې دی شي هغه د بانکس هم نیټورکس کې دی شي هغه د سکولز هم نیټورک کې دی شي او هغه د کالجز هم نیټورک کې دی شي هغه د یونیورسيټیز هم کې دی شي هغه د فاست فود چینز هم کې دی شي نیټورک چې دی کنه بیسیکلی دا یو ټرم دی چې د نیټورک سمپلی مینز the connection between two or more network څه ته وایي چې connection between two or more د یو نه زیات او د زیات نه زیات اس لیمټ نشته لکه تاسو څه دا وایي چې نیټورکینګ کې د minimum requirement سره او د maximum requirement سره تاسو بولته چې د minimum requirement for the two او د maximum requirement چې په نیټورکینګ کې لري کنه هغه unlimited دی لکه دا څه نشته چې وایي तो सोना कंप्यूटर कनेक्ट कोले शे 15 कंप्यूटर कनेक्ट के 10 कंप्यूटर कनेक्ट के 10 कंप्यूटर गए लाख के करोड़ के
there is no limit. For networking kolu dapara laziman da che there must be 2 computers, at least 2 computers must be there, 2 mobiles must be there, 2 branches must be there. Because MCB to gore yo bank te aga wai da madhyala sawa branchuna di, KFC wai da tola duniya ke branchuna di, mobile company wai da tola duniya ke branchuna di, ya bankuna di, Unistan di, دا سکولونه ګور بیکن هاوس سکول ته وګورئ دا ټول پاکستان کې برانچونه نو نیټورک چې کنه دا صرف او صرف کمپیوټر پورې تړل نه دی. نیټورک هر هغه ارګنایزیشن، هر هغه اداره، هر هغه ډیوایس چې کوم د یو نه زیات وي او خپل کې څه کوي، کوم خپل کې کنیکشن اسټابلیش کوي، خدا کنیکشن بټوین 2 اور مور او مقصد یې سی مقصد دای چې موږ شیرینګ کول غواړو. دا نیټورکینګ کولو چې کوم مقصد دی کنه هغه شیرینګ دی. او کومه کمپیوټر نیټورک خبره وکړو، کمپیوټر نیټورکس کې دوه قسم کې شیرینګ یې، شیرینګ اف انفارمیشن یې، د انفارمیشن شیرینګ کیږي او شیرینګ اف هارډویر ریسورسز دی. یعنی د انفارمیشن شیرینګ کیږي او د هارډویر شیرینګ کیږي. د انفارمیشن شیرینګ نو څه مطلب شو، تاسو ټول ورځ چې د اس ام اس کوي، تاسو ټول وخت وایس میسیجز کوي، تاسو ټول وخت کې ویب سایټس ګورئ، تاسو چې د ایمیلز کوي، تاسو چې کنه هغه the WhatsApp messages کوي. یعنی there are many things which you are doing daily basis باندې تاسو یو انفارمیشن خپل کې شیر کوي، either کو هغه جوکس وي، کو ریلیجیس انفارمیشن وي، کو هغه سداسې د ارګنایزیشن سره انفارمیشن وي. نو موږ انفارمیشن آیته وای چې کوم موږ فزیکلی کو ټچ کولای نشو، that is in a soft form. نو نیټورک باندې یعنی چې کله نیټورک جوائن کې لکه څنګه ته وګوره چې دماغو موبایل نیټ لکه څنګه د محرم ورځو کې یا داسې نور ورځو کې موبایل کمپنیانه نیټورک ډاون کی چې ډاون کی هر یو کس پریشان دی چې یار نیټورک ډاون دی، چې نیټورک ډاون دی دا هغه څه نقصان دی. لکه مطلب دا چې یو کین ناٹ ټرانسفر د انفارمیشن، او چې کله ته موبایل سیګنل واپس راشي نو هر یو کس چې ټلیفون هم کوي، وایس میسیجز هم کوي، واتس اپ میسیجز هم کوي، دینی میسیجونه هم کوي، جمعه مبارک هم خلکو ته لیږي او دا رنګه بلا ډیر چې دی کنه هغه د نیټورک چې دی کنه هغه چې کله تاسو جوړ کړئ نو آی کې تاسو سره دوه قسم کې شیرینګ وي، شیرینګ اف انفارمیشن کې دی او شیرینګ اف د هارډویر ریسورسز. نو هارډویر کې تاسو سی ډي روم، یو سی ډي روم دی ټول دفتر استعمالي، لس کسان استعمالي، یو ډي وی ډي روم دی ټول دفتر استعمالي کنه، یو فلاپی دا فلاپی خو کې دی چې تاسو نه پیژنئ او فلاپی و یو ډیوایس او هغه چې دی کنه هغه ټول خلک چې استعمالي، فلیش ډرایو دی هغه ټول استعمالي، डी एस एल دی هغه ټول استعمالي. نو بیسیکلی خبره دا ده چې نیټورک ته کله جوړ کې نو ستا ارګنایزیشن ته فایده ده. فایده څه ده چې یو خو آی سره تاسو ته دا فایده شو چې بھئی ستا پر یونټ کاست ریډیوس شو. لکه فار ایگزامپل دلته یو سافټویر دی دا کولاوم پیکټ ټریسر په نامه یو سافټویر دی. دې سافټویر کې زه تاسو ته یو ډایګرام جوړوم. لکه لیټ سپوز یو کسان دي، موږ دا ایگزامپل واخلو چې دا چې دی کنه څلور ملګري دي، ٹھیک شو، نیټورک یې نه دی جوړ کړی، دا څلور ملګري دي او دا څلور کمپیوټر دي، صحیح ده. دا څلور کمپیوټرز پراته دي. دې څلور کمپیوټرز کې د دې ټولو ضرورت چې دی کنه هر یو کس وایي چې یاره زما یو پرنټر پکار دی کنه، زما یو डी वी डी روم پکار دی، زما یو सी डी روم پکار دی، زما یو डी एस एल پکار دی، زما نورم د هر یو کس ضرورت دی. او موږ دا وایي چې د هر یو ډیوایس چې دغه په $1 باندې دی. نو کته نیټورک ته نه جوړ کړي نو هغه سره دای چې د هر یو لپاره دلم داخله بیا بدلم مخله بیا بدلم مخله دا ته سوچوګه چې تاسو په دفتر کې چې دغه سل کسان کار کوي چې when 100 people are working نو مطلب چې ته سل پرنټر یې اخلي، سل डी वी डी روم یې واخلي، سل डी एस एल بلګي، سل ټلیفون بلونه ورازي، سل هغه ورازي نو ستا کاست انکریز کیږي. او که ان کیس ته دلته ورکه نیټورکینګ او کې یو سوئچ کې دی، سوئچ دې ډیوایس ته وي لکه دا ډیوایس چې دی دس کال سوئچ، ٹھیک شو. نیټورکینګ یې موږ دې ته سوئچ وایو نو ګوره دا موږ یو سوئچ جوړ کو او د دې کمپیوټر نم دنم کیبل راکوس کو دیم خپلو کې نیټورک کو دیم چې دې کنه خپلو کې نیټورک کو نو نیټورک جوړولو موږ ته فایده څه شو چې بجای موږ سل پرنټر اخلو نو موږ لس پرنټر به واخلو، د سل کسانو نه لس پرنټر واخلو 90 پرنټر بچته مو کو. دا رنګ چې دې डी एस एल بجای موږ سل डी एस एल کنیکشن موږ لس डी एस एल کنیکشن ولا بولې هغه سل کسانو لپاره انټرنیټ استعمال 90 بچت کې. نو بیسیکلی نیټورکینګ سره تاسو ته فایده څه ده؟ it reduces the cost of the organization. The organization چې کوم خرچه ده کنه هغه کمای، پر یونټ کاست له کمای او افیشنسی له امپروو کوي.
لکه اوس زما فارسټ ډپارټمنټ کې ما یو پروجیکټ بولو نو فارسټ ډپارټمنټ کې پروجیکټ وخت کې هغې ما ته دا وایي چې یاره موږ دلته موږ ته ډېره ګرانه ده نیټورک خو الریډي ولا ما جوړ کړو نو ما ته وایي موږ ته خو ډېره ګرانه ده داسې چې موږ هر یو کس چې دی یو چا سره فلیش ډرایو وي چا سره نه یعنې یو ایس بي چې ورته وایو که نه او موږ یو له ډیټا څوک وایرس یې وروړي څوک څه وروړي یا هغه داسې یو لوی بلډینګ دی که نه 15 سټوري بلډینګ دی نو موږ وایو چې دا نیټورک هم جوړ کړی چې فایده دې واخلو نو وای ناټ داسې یو فولډر موږ له جوړ کړه یو داسې سیسټم موږ له جوړ کړه چې موږ ټول خپلو کې ډیټا هم شیر کوو د فلیش ډرایو هم خلاص شو نو ما دا خو څه ګران کار نه دی ما ولا سمپلی نیټورک جوړ کړی او ما ولا هلته یو فولډر جوړ کړو د نیم آف ډیټا په نامه باندې د ډیټا په نامه مې ولا یو فولډر جوړ کړو پای باندې مې ټولو ته پرمیشن ورکړه او فولډر مې ولا شیر کو ما ورته یاره دا واخلې ستاسو دا فولډر شو دا ستاسو شیر شو فولډر مې ولا راوستو دلته مې ولا پرمیشن ورکړه چې خالد جاوید بابر اسلم دا کسان یا ټول ایکسس کولی شي او اپلای مې کو اوکې مې کو دوز مې کو ما دې فولډر کې چې تاسو څو کوم ډیټا یې خل غواړئ ایک ځای پکې نو بجای تاسو یو بل سره ډیټا شیر کوئ او تاسو فلیش ډرایو کې وړئ نو دې کې تاسو یو فولډر جوړ کې په کم نه کې بس ټول خلک به پای کې خپل ډیټا ایږدي او ټول خلک به ګوري راګوري چې هغه مطابق بوله تاسو یا پرمیشن ورکړي چې څوک ډیلیټ کولی شي څوک ایډیټ کولی شي څوک څه کولی شي هغه مطابق بوله موږ رائټس ورکړو او هغه رائټس مطابق موږ پر هغه لږه هغه د مارچ کې موږ جوړ کړی دی په دعاګانې راته کوي یو یاره رسوس هم لږ ژوند آسان شو ځکه چې دا سرکاري ډپارټمنټونو والا کسان چې نو دي آی ټي ریلیټډ لکه د دې دا معلومات لږ کم وي که نه نو هغه وجه نه هغې وایي چې دا اوس لږ کار آسان شو لکه موږ خپل چې دی هغه ډیټا موږ ایزلي ایکسس کوو او ایزلي دا کوو اوس فلحال خو تاسو ته زه ټول کارونه پریکټیکل کوم او تاسو آیډیا به ځان ځان پوهوئ که نه نو زموږ سره څه چلو شو موږ سره دا چلو شو چې بھائی موږ ته څه فایده راووته موږ ته دا راغله چې نیټورک کې یو فایده خو موږ ته راغله د انفارمیشن بله فایده راغله موږ ته د هارډویر نو چې نیټورک ته جوړ کړي نو نیټورک جوړولو نه موږ ته څه فایده ورسېده چې بھائی یو خو زموږ انفارمیشن فاسټ لکه ته دلته یو کلیک وکړې او ستا میسج نیوزیلینډ ته ورسي ستا میسج چې دی جاپان ته ورسي ستا میسج چې دی انډیا ته ورسي نو ولې ځکه چې ودن تھرو د انټرنیټ لکه ته اوس نیټورک نه جوائن کړې نو ته اوس ډاکخانه کې خط نه لګه که نه 2 هفته کې به رسي هفته کې به رسي که نه یا 24 घंटे کې به رسي او ایمیل چې دی دلته ایمیل دلته واتس اپ میسج هغه هلته تا ته ښکار شي هلکه ویې ګوره نو دغه دا دی چې نیټورک نه چې دی که نه تا ته یو کمیونیکیشن نه امپروو شي بل خبره دا شي چې بھائی تا سره فیسلټیز امپروو کېږي نو نیټورک چې دی که نه if you make a network you can get a benefit of sharing of information and sharing of hardware and the hardware کې دا شي نه تاسو شیر کولی شئ دلته ورته څه کوېسچن ها اوس دلته زموږ سره دویمه خبره دا راځي چې بھائی یو نیټورک کې کمی خوبیانې پکار دي فیچرز آف گڈ نیټورک فیچرز آف گڈ نیټورک یو نیټورک کې کمی خوبیانې پکار دي چې تاسو وایئ چې یار دا خو بهترین نیټورک دی کمی خوبیانې پکې پکار دي جی مسٹر ابن فاسٹ وی افیشنسی کې وي ها فاسٹ وی هارډویر چې کوم دی کم استعمال شي چې شیرینګ کې زیات وي او شیرینګ وکړي زیات دي دو ہے سیکیور وی ګورئ ستاسو درېیمه خبرې یا څلورمه خبرې ټیک دي د نن سبا په دور کې د ټولو نه اهم خبره چې ده که نه هغه سیکیورټي ده ټیک شو انفارمیشن سیکیورټي چې ده که نن سبا ګوره بینکونه پریشان دي زموږ د انفارمیشن چې دی هغه لیک آوټ نه شي اوس دا نواز شریف ته مسله د څه راله خو هغه د پاناما والا سرور هیک شو هغې کې هغه ټول خبره راووته ټوله دنیا کې ډنډوره شو چې د ده خو دا نه مال نه نو هغه انفارمیشن هغه د کمپیوټر سیکیور وي خو هیکرانو چې هغه هیک کې چې هغه کې چې هغه کم د اکاونټونو انفارمیشن هغه په اخبارونو کې ورکړي چې ښه د نواز شریف هم دا نه دی او د قطر والا هم دا نه دی بیسیکلی خبره دا ده چې نن سبا په دور کې چې کوم یو نیټورک لمته لاړ شي هغه د یو فون دی د موبیلینګ دی د ټیلینار دی د نادرا دی د پاسپورټ والا دی بینک دی یا غریب نه غریب کس دی مالدار نه مالدار کس دی هغه چې کوم اولنې سوال یې که نه هغه وایي ایدر دا شی سیکیور دی دا موبایل باندې چې د تصویرونه ما سم دا سیکیور دي دا واتس اپ میسیجز چې زه کوم دا سیکیور دي دا ګروپونه چې کوم ما جوائن کړي دا سیکیور
نو هر یو کس چې دغه د سکیورټي دا ټول نه پهله کو هغه ته خطر وي او کنه کنه او کو ته وته دا وایي چې یار دا چې کوم ستا انفارمیشن نه دا و بیګا موږ په جمعات کې اعلان کوو چې دا کارونه کړنه هغه وایي چې یار دې اړ کوم کنه او بیسیکلی انفارمیشن شیرینګ چې ده کنه لکه سکیورټي چې ده کنه دا د نیټورکینګ د ټول اهم جز ده په سکیورټي د لپاره به چې لګته لکه لیټ سپوز دا کس ده د په یو سرکاري ادارې کې سپوز جاب کوي او د هغه د لاړ شي او د دې ته انسپیکشن لورولېږي یار د لاړ شي او د فلاني دفتر چې د دې اډیټ وکړه او ته وګوره چې دا چې کوم نیټورکینګ باندې خرچه مرچه کړي دا څنګه کړي دا خې کړي دا بد کړي دا نو ټولو نه اولنې کار به په نیټورکینګ کې دا ګوري چې اینه متا د دا تاسو کوي چې بھائی اپریټینګ سیستم هم اوریجنل دی او په پایریټډ دی اپریټینګ سیستم چې دی کنه هغه تا دا اسه پایریټډ پرچیز کړي دی پایریټډ مطلب دا چې ګولاجی نه اسه کریک میک روړي نو هغه اپډیټ کیږي نه انفارمیشن سکیورټي کې نمبر 1 خبره دا ده چې بھائی سا اپریټینګ سیستم تاسو سره انټي وایرس کم یو انسټال لې خاص تاسو سره چې دې کنه فایروال کم یو انسټال لې تاسو سره سی سی ټي وی کم یو لګېدلې دي تاسو سره چې دې دا دغه چې دې بایومټریک سیستم د سره کم یو دی تاسو سره چې دې سرور روم شته او کنه سرور روم در سره شته او کنه آی کې چې دې کنه دا فایر الارم سیستم در سره شته کنه لکه مطلب دا دی کو تاسو وګورئ چې کوم خې داری وی کنه نو تاسو پای کې دا ټول شي نه ملاويږي سپلټ میټ په د تلګولي ټمپریچر به کنټرول کړي سرور روم سره فایر الارم سیستم نور چې کوم دغه دی یو پی ایس مو پی ایس دا ټول شي نه به تلګولي نو لکه په یو ادارې ته دلاړې لکه او ته دا وې لکه زموږ دغه سره خار کې یو ځل یو داسې واقعي شی و چې د یو فون چې کوم جنریټر دی هغه خراب شو کنه نو چې بجلی بلاړه نو هغه علاقې کې به د یو فون سیګنل یو غنټه لاړې کنه او چې بیا به بجلی رااله نو بیا براله نو هغه بیا د یو فون سرور کم نه د ګیلاو کا چې مهرباني وکړئ تاسو د خپل جنریټر سم کې ځکه چې تاسو جنریټر نه سموي بدل ته داخله کې دي خپکیږي او دی بدل د نزي نو هغه دا چې یا جنریټر سم کې او یا موږ چې د بل کم نه دا وورو نو بیسیکلی خبره ده چې هر یو کس چې دی کنه هغه بیسیکلی چې ته یو ارګنایزیشن له پیسې ورکړي یو فیسیلیټیز ورکړي دغه ورکړي نو هغه بیا تاسو ته ریکوایرډ چې کوم فیسیلیټیز هغه تاسو ته پرووایډ کړي نمبر 1 خبره ده چې په نیټورک کې موږ ګورو سکیورټي ده دویم چې کوم موږ دغه ته ګورو هغه کاست ته ګورو چې بھائی په نیټورک باندې خرچه سانه راغلی ده لکه عموما به ته وګورئ چې زموږ سیاسي خلکو نه خلک بدې ګیلمن دي او پروجیکټونه غلط نه لکه میټرو شو بي آر ټي شو یا نور څه سانه پروجیکټونه دا غلط نه دي په دې باندې خرچه ډېره زیاته راغلی ده لکه چې کوم خلک خپه دي یا چې کوم ادارې ګیلمن دي ای دا وایي چې 100 روپو کار دی 1000 روپے کړي دي 1000 روپو کار دی 1 لک روپے کړي دي نو چې کوم په نیټورک باندې کوم خرچه راځي ا خرچه هم داسې پکاره چې هغه جایز وي لکه یو کس دی هغه ته داسې پیسې وای یا داسې دا لکه څنګه خلک د بي آر ټي خرچې د هر کس غریب هم نه مني او هغه ادارې هم نه مني یار دا نه یو عرب څنګه ولګي دی کنه دا نه شي نه لګي چې ثانه د بریتونو د شي نو خبره دا ده چې به ارګنایزیشن کې په نیټورکینګ کې چې کوم دوی انګل موږ ګورو نو موږ وګورو چې په دې باندې څونه خرچه راغلی کاست اف د نیټورک چې نیټورک باندې خرچه ریزنیبل راغلی نو ته به چې یار واره فری خو نیټورک خو ضرورت نه زیات دی لکه ډیره زیات دی نو ته وایي چې یار دې باندې کاست ډیره زیات راغلی بل څنګه خبره ده چې وای زموږ سره دغه وګوره په دریم چې کوم انګل لګنه هغه د کمیونیکیشن سپیډ کنه نو د کمیونیکیشن سپیډ چې ده کنه هغه د سټوډنټ چې ده کنه عموما په نیټورکینګ کې دا ذهن کې صرف او صرف د ډي اس ال یا د انټرنیټ چې کوم سپیډ هغه راځي چې یار 4 MB بولوګم 8 بولوګم 16 بولوګم 20 بولوګم 50 بولوګم 100 بولوګم هغه به ذهن بس دې کې کمیونیکیشن سپیډ کې صرف او صرف انټرنیټ سپیډ نه راځي آی کې ستاسو سی پی یو ریم هم راځي ستاسو چې دغه پروسیسر هم راځي ستاسو ریکوایرډ سټاف هم راځي لکه ستاسو په دفتر کې د 10 کسانو کار دی ته په 3 کسانو کې ظاهره خبره ده کار وسلو کیږي په بینکونو کې وګوره په یونیورسيټو کې وګوره خلک وګړو لاینونه جوړ کړي څه چل دی یاره به یو کس کې نو لدی او نن خمنه ورځ د بیلونو او دا وګوره د ځانم لاین کې ولاړ او کسان 2 ناسي یا 3 ناسي نو ضرب پروسس کیږي ضرب دغه کیږي نو کمیونیکیشن سپیډ کې صرف او صرف انټرنیټ نه راځي کمیونیکیشن سپیډ کې ریم هم راځي پروسیسر هم راځي ریکوایرډ سټاف هم راځي ګاډي هم راځي لکه اوس پولیس ناممن خلک لمن یار وي چې واقعي او شدید ډېر لیټ راځي پولیس وایي موږ سره ګاډي موږ سره پېټرول نه
موږ سره ډیزل ني موږ د شینه نه ملاويږي چې موږ د شینه ملاوي شي موږ وزر ځان در رسو کنه هغه وی چې یاره تاسو موږ نه دا ایکسپیکټ کوئ چې موږ زر ورس غل د ګاډي یو علاقه لوي نو ګاډي را لس کې 15 کې شل کې دیرش کې پېټرول را راځي موږ وزر راځو نو ظاهره خبره ده دای خبره بجا چل یو تاړه کې یو ګاډي وی یا درې ګاډي وی علاقه په ډېر لوي چې دیوځي کې بدرې واقعي په یو ځای شو نه وي موږ وزن نو اوس ظاهره ده تقریبا کس پرانی دي هغه ته راځو ستا ګاډي کې وزن هي به تاسو کنه ها دا نه پس چې دې په نتورک کې موږ ګورو بیک اپ سیستم لگا نن سبا چې خلک چې دي کم یو انسټیټیوټ کې چې اډمیشن کوي کم یو دي تملا شي تاسو دا کوي تاسو سره جنریټر شته تاسو سره یو پی ایس شته کو بجلی لاړه نو بیا وسه کیږي کنه نو هغه به دا هر یو کس په دې کې پریشان چې یار کو دا نتورک ډاون شو لکه د بجلی خو نتورک ته کنه دا نتورک ډاون شو نو بیا وسی نو لکه ما دلته یو پی ایس لګولې دي زمونږ کو دا ډاون شي نو موږ سره یو پی ایس وي نو دغه دای چې خلک وي خاصه صحیح ده ګور چا سره یو پی ایس نه هغه ما ته جنریټر لګولې دي نو خلک بیا مو چې اوکې فائدہ کې چې بجلی پاکستان کې به بار ده اینی ټایم هوا ته جو چلیږي اسه چلو شي نو بس کیسه چې دا ورانه شي نو خبره ده چې بیک اپ مطلب دا دی چې اټ کین بی هغه دام کې دي چې تا 2 ډي اس ال کنیکشن اخستي یو د نه اټل نه اخستي یو د پی ډي سی ال نه اخستي یو ډاون شي یا بل وکړ کې یا چې دوه ټیک نه دوړه لکه څنګه عموما خلکو چې دی بیک اپ د پاره په یو افیس کې دوه درې نوکران ساتلي لکه افیس وای ساتلي هغه چې نن دا یو کې مړې وشو هغه د بل خبر راغلي کنه دی به کارو کې نو عموما تاسو ته چې زموږ په ادارو کې خلکو مړي ډېر زیات کیږي نه هغه ځای چې څنګه دغه نو خلکو هم یو کس ساتلي او هغه را نشي یا هغه بیمار شي یا هغه خوښ شي یا هغه لیټ شي هغه موټرسایکل نه وردي نو بس هغه ټول دفتر کاری غایي قدرې کسان ساتلي هغه وی ګنن عارف رانل زه اسد خوراغله کنه اسد بدا کارو کی نو بیسیکلی بیک اپ نه تاسو هر یو شي ته په براډ سنس کې ګوري د نتورکینګ طرف نه وته مګوري چې تاسو د دې انګل نه وته ګورئ نو تاسو به د ام سی سی انجوای کې ام سی سی باندې وکوي چې ښه د خبره خدای خو تاسو لګ لکیر کې فقیر هم کمپیوټر باندې هر یو شي کوي چې د آی ټي کې به ګورو کنه هغه انګل ته عام جون ته وګورئ عام جون ټول نتورکینګ دی لا عام جون کې تاسو هر یو شي چې هر طرف ته نتورک روان دی او نتورک نه چې دې کنه تاسو ته फायदा ده خرچم کمیږي فیسیلیټیز امپروو کیږي چې څنګه تاسو نتورک کې نمبر اف کمپیوټر زیاتېږي نو پر یونټ کاست باندې کمیږي مثال ما واخله چې یو دو مرګري یو دي تزي او چې لس دي نو لس کسان چې دي هغه سره وایي باندې کرای کم شي او چې کسان سره زیات وي کم وي او روان خرچه زیات لکه پاکستان کې وګوره نو مخکې چې شروع کې 3G رااله نو هغه ګرانو بیا چې رو آی وی چې 1 ملین سبسکرایبر شو 2 ملین شو نو آی سره قیمتونه راوغورځي دا هغه سره هغه کاست دی ریډیوس کیږي نو مطلب می سمپل دا دی لکه سبا تاسو څنګه دا وایي چې تاسو ام سی سی کړی دا ما دا وایي چې په یو نتورک کې څه خوبیانه پکار دي نو هغه نور چې کوم خوبیانه دي چې خښته وي غټ سکرینونه لګېدلې تک تور کمپیوټر وي کمفورټیبل کرسي وي اے سی دې لګېدلې وي ماحول وي پرفیوم وي هر یو شی دا نور خبره وسره بیا دي For as a networking angle na komunga guru na role na pehla on top priority we go for security information security په دویم نمبر باندې موږ خرچې ته ګورو په دریم نمبر باندې سپیډ ته ګورو لکه یو نتورک یو هغه څه مړ روانه خلک وي یار دا څنګه نتورک دا اوسه مټانګه دا کار نه کیدا غسلو دا کمپیوټر کوډ چلیږي نه او دا چې کمپیوټر د لپاره نه لګي چې ته هغه تیز کار کوي لکه سپوز زوم تاسو ته په لپټاپ باندې کلاس اخلم او تاسو زه مې بل خیر یو نیمه غنټه کې بوزوان شي نو تاسو وایي چې موږ ډول یو غنټه کلاس چې وایي کې نیمه غنټه کې دی ان کیږي نو یو څنګه کار څنګه کیږي ها دلته ورسره کوېسچن ها नेटवर्क टाइप्स دا کتاب کې ارسل لیکلي دي دا کو څوک بیا څوک سټډي کوي نو नेटवर्क टाइप्स دي کنه नेटवर्क کې وتاوس ته مینلی دوه ټایپس کې नेटवर्क्स ملاويږي یو ته موږ وایو لین او بل ته موږ وایو وین لین څه ته وایي لین مطلب دا دی لوکل ایریا नेटवर्क لوکل ایریا नेटवर्क او وین څه دی وین نه جوړیږي وایډ ایریا नेटवर्क د دې نه علاوه नेटवर्क شته چې کوم څنګه وایي مین کین پین جین ډین سین او ټین دا بل ډیر دي خو مینلی خبره ده چې یو لین دی او یو وین دی دا نور چې کوم خبرې دي کنه دا نور څه خبرې دا د دینه راوتی
مینلی نیټورکینګ کې همیشه یاد ساتم چې تاسو په کتابونو کې ویلي او کتابونو کې به دا لیکلي چې وایي لین څه ته وایي د نیټورک ودین د بلډینګ بس وایي د نیټورک ودین د بلډینګ که نه اوس within the building kana the network within the building bas why that is called LAN no basically نن سبا کو تو ګوره نو بلډینګونه موساغه بلډینګونه خو نه یې پاتې اوس د برج خلیفہ تو ګوره یا دبئی کې چې کومه بلډینګونه دي یا په ملیشیا کې کوم بلډینګونه دي یا ټوین ټاور تو ګوره یا پینټاګون تو ګوره یا زموږ د ډینز تو ګوره سنټورس تو ګوره نو دا خدای نو واړه بلډینګونه خو نه دي کنه ته خو پای کې چې سوچو کنه ته یار دا غټه غټه بلاګانی دي لا موږ خدای یو 36 کور یا 236 کور وای کې 2 کوټه هغه نه سوچ رو واسه بیسیکلی خبره ده چې دا خبره کوم دا کتاب کې لیکلي کنه کتاب والا لیکلي د لوکل ایریا نیټورک مینز د نیټورک ودین د بلډینګ اوس بلډینګ پر خبره اوس پینټاګون چې دا غټ ته هغه سم بلډینګ نه سم کله لري کنه برج عرب ته وګوره خلیفہ ته وګوره ټوین ټاور ته وګوره ملیشین ټاور ته ډینز ته وګوره چې بغیر دې دوه باندې بیا دفتر نه ملایويږي کنه نو ته وایي یار دا خو دا نو کله نه چې څنګه دا بلډینګ نه کنه با یو دفعه اوس بیسیکلی دا خبره سره زه اتفاق نه کوم تاسو ته چې څوک وایي کنه چې یار دا لین د کوین د نته بوته چې یار ما ته به دوه شي نه وخه ما ته دا وایي چې بده نیټورک کې کم یو هارډویر پروت دی او دا راته وایي چې دا څنګه ایریا کور کوي بس په دې دوه انګل نه چې ته وګورې ته وایي چې دا لین د کوین دی هارډویر نه څه مراد دی چې په نیټورک کې په لوکل ایریا نیټورک کې یا سوئچ استعمالیږي یا هب استعمالیږي او یا چې دی کنه ایکسس پوینټ استعمالیږي وایرلیس ایکسس پوینټ اوس تاسو وایي چې سوئچ کوم یو نه دا سوئچ دی تاسو وایي چې یاره ایکسس پوینټ کوم یو دا ایکسس پوینټ دی نن سبا تاسو ورته کوي وای فای کنه او دا چې دی او هب چې دی هغه هم دا شی خو د دې چې کوم هغه نن شل کاله مخکې وو نو د دې باندې ویل دا هب لیکلو نو د دې چې کوم دنه بورډ نو هغه بدلو نو شکل هم داسې و کنه نو هب او سوئچ هم دغه رنګ خدای چې د کمیونیکیشن براډکاسټینګ وغیرہ دا مخکې ډسکس کوو کنه نو بیسیکلی چې تا ته دا پته ولګي چې تاسو په دفتر کې صرف سوئچز یا ایکسس پوینټس پراته دي دا نه علاوه نور څه نشته او ایریا سره کور کوي ایریا مطلب دا چې 10 سوئچونه چې دي یا دا ایکسس پوینټ نو 10 ایکسس پوینټ نشته چې دلته ولګي او شبکدر کې سیګنل ورکړي کنه یا وړه ویره کې ورکړي کنه نو بیسیکلی خبره ده چې د خپل یو لیمیټډ رینج لګا دا یو دوه کمرې یا یو دوه کوټې او دارنګ کوته کنیکشن لکه څنګه د وابډا ستنو ته وګوره کنه هغه دا تر بلډین د بجلی را روانه نه بجلی خو وایرلس نه روان خو یو ستنه نه بلستنه او هغه ځینې دي په را رسول او کو دارنګ ته دام بوزینو دام بوتلی شي دا څنګه دي چې د لوکل ایریا نیټورک والا کیبل واخلو دا کیبل امریکای پر ورسه او امریکای پر رسول خو یو داسې وخت راشي چې تا ته بداشي ګران برو دی واره به نه خوري نو بیسیکلی لوکل ایریا نیټورک بیسیکلی موږ څه وایو چې هغه نیټورک چې کوم بدین د بلډینګ لکه دا نیټورک چې دی کنه او تاسو سره یو دا سپوز دا نیټورک دی دا تاسو سره نیټورک دی سپوز کنه دا تاسو سره یو نیټورک دی او دا تاسو سره یو نیټورک دی او لکه دا تاسو سره یو نیټورک دی بل ډیر دی کنه سپوز دام شو یو دفتر دی پای کې دا نه چې د سویچونو تعداد زیات شي نو ته وایي چې یار دا کې کمپیوټر ډېر زیات شو نو دا لین نه وته وین پورې لکه سپوز دا دی او دا خپل کې شدي کنه دا خپل کې کنیکټډ دی لکه دې راغله د سره کنیکټډ دی او دې راغله د سره کنیکټډ دی او دې راغله بل سره کنیکټډ دی او دا رنګ دفترونه خپل کې کنیکټډ دي نو د دې تعداد زیاتې دوه سره د دې نیچر نه چینج کیږي دا لین دی لین څه مطلب شو چې هغه نیټورک چې کوم بدین د بلډینګ دی بلډینګ کې دنه جوړ دی دنه بهر نه لګي کته به کې وایي یار زه بګه زموږ سره خصوصي نو وای فای دی زه بګه یو دوه د وای فای هم ولړا کوم کنه دا یو دوه وای فای هم واخله دلته چې دی دا دغه ته ورایشو او موږ یې دا وای فای هم بګه نو دی کې ما وای فای کارت هم لګولو کنه او دا چې دی کنه دلته دغه شو او دام شو دلته اوټ کو او دا بیسیکلی سافټویر دې کې دا ډایګرامونه په خولي جوړیږي دا نه ځکه ته کولاو کړی دی
بیسیکلی دا د CCNA سافټویر د پیکټ ټریسر وته وي کنه او دغه دا چې دا مې دې لپاره دا چې لکه تاسو د ډایګرامونو باندې ښه پوه شئ کنه نو دلته چې موږ راشو نو دې کې او دا وای فای شو کنه دا اوس وای فای دغه شو نو عموما په دفترونو ګوره دا اوس وای فای موږ راوامې شولو کنه او دلته نه تاسو چې یو کیبل واغشتو او هغه هم د دنه واغشتو او دلته هم دکې ورکو نو دا وایډ او وایرلس نتورک هم خپلو کې ملاو کو او دا ټول ملاوېدو سره دا هم لین دی دا وین نه دی دا هم لین دی دا کې اس چینج نه دی دا هماغه شی دی بیسیکلی بیا وین څه ته وایي دا وین چې دی که نه لکه مطلب دی چې لیمیټډ ایریا او دا د لین خبره مې کوله نو بیا وین څه شو وین بیسیکلی څه شي دی لکه تاسو چې روزانه انټرنیټ استعمالوئ لکه تاسو ټول ماشاءالله فیسبوک اکاونټونه هم شته او انټرنیټ هم استعمالوئ واتس اپ هم یوز کوئ او موبایل هم یوز کوئ نو دا چې کله تاسو لکه زما سره دا نیټورک دی لکه دا زما سره دا نیټورک شو که نه دا زما سره ټول نیټورک دی او زه به دې نیټورک کې دلته دا اوس لین دی خو که زه دلته نه دا ووایم چې زه دې کې راشم او دې کې زه انټرنیټ واخلم دا لکه سپوز چې دا ما DSL ولګولو DSL PDCL مې دا ولګولو دا مې ولګولو او دنه ما یو کیبل راوچت کو دا کیبل مې راوچت کو دا کیبل راواغشتو او دا مې دکې ورکو که نه او دا د ده په ترو باندې مونږ د انټرنیټ دنیا سره کنیکټ شو نو چې د ده په ترو باندې ته انټرنیټ سره کنیکټ شوې PDCL DSL که نه نو د دې په ترو باندې ته اوس جاپان امریکا لاهور لکه دلته اوس عارف ناست دی سب ناست دی که نه او هغه روډ سره دوبۍ کې خبرې کوي نو دا اوس بیسیکلی وین شو دا اوس وین دی ولې چې دې کې انټرنیټ رالو دې کې ستا سره ته د پېښور نه لاهور سره لاهور نه ملتان سره ملتان نه اذربایجان سره اذربایجان نه دوبۍ سره چې چا سره خبرې کوي کوه فیسبوک کې ته ناست دی یو سایډ ته چاینا کې روډ سره خبرې کوي بل سایډ ته چې دی کزن دی په بیلجیم کې دی هغه سره هم خبرې کوي دغه نو دا وین دی خو the moment when you disconnect this cable this is now a LAN دیکھو وګورئ now this is a LAN but the moment when you connect this دغه لکه دا اوس دا ما زوم دا دغه دی دا اوس ګوره زه دې سره ګوره دا انټرنیټ سره وای فای سره زه کنیکټډ یم زما زوم دا نو زه اوس په وین کې لګیا یم زما سره سلیمټ نشته انډیا هم ګوره جاپان هم ګوره امریکا هم ګوره ټول سره او د مومنټ زه دا ووایم چې زما نیټ ډاون شو چې نیټ ډاون شو یا زما نیټ په خپله ډسکنیکټ کو دا اوس لین جوړ شو د لین شکل و صورت به وي خو د وین شکل و صورت نی نو په د وین چې دی که نه دا ته فیل کوې لکه ته دلته چې ناست دی او ته وایې چې یار لالا ته مې فون وکړو خو دا منځ کې دا PDCL خو تا ته نه ښکاري د هغې یا مشینونه خو تاسو ته نه ښکاري د هغې هغه سمندر کې کیبل خو تاسو ته نه ښکاري خو دلته هلو اسلام علیکم وعلیکم سلام اوس هغه هغلته د امریکین تا ته وعلیکم سلام خو دا منځ کې چې کوم دا خلک دي دا خو تا ته ښکاره نه شو دا بیسیکلی دا چې کوم منځ کې دا ایریا ده که نه دا منځ کې چې کوم دا دغه دی که نه دا چې دی که نه دا خو تا سره انټرنیټ شو خو دا چې دی بیا مخکې بل سره کنیکټډ دی او بل چې دی بل سره کنیکټډ او دا چې جاپان امریکا ایران دا ټول تللی نو بیسیکلی چې کوم دا وین کې کوم هارډویر یوز کېږي که نه وین کې چې کوم هارډویر یوز کېږي نو آیت موږ وایو راوټر هغه راوټر چې دی هغه د PDCL هم راوټر کې دی شي هغه د سیسکو هم کې دی شي هغه د نور کمپنیانو هم کې دی شي راوټر هغه ډیوایس دی چې هغه د ټول خلک رايوځيږي او د دې د ټرافیک اوچتای او امریکا او جاپان او بل نیټورک ته رسي چې راوټر د سرني نو لین دی او چې راوټر د پکې ولګولو د راوټر سره موجودګي نه راوټر کنیکټیویټي وذ اذر نیټورک آلسو دا نه چې لګول دی ټي وي په شابه نه درې څلور راوټر باندې ته دا وین دی دا وین ته هغه مړ پراته دي اوازې پراته دي یا دې اوازې پروت دی دی لازم نو دا نه لین دی نه وین دی ځکه چې ما خو لاسه نه دي کنیکټ کړي نو دا پہله بنیاد څه دی چې لین به جوړه او لین چې دی بیا بل لین سره کمیونیکیټ کوي دیٹ از کال وین نو په کتاب کې څه لیکلي دی د نیټورک ودین د بلډینګ نو زموږ الکانم چې دی بس هغه اداره ټکړي ودین د بلډینګ بلډینګ کوي او ایته پته نه چې بلډینګ څه اوس دلته خبره ده چې دا مین کینټن پنجن ډنس هم دا څه شي نه دا بیسیکلی دی دا وایي میټروپولیټن ایریا نیټورک چې هغه نیټورک چې کوم لګوس په خبر کې د امپیریل یو سٹور په صدر کې دی یو په حیدرآباد کې دی یو په سیوی ټاور کې دی نو چې هغه یو شهر کې دنه ته نیټورک جوړه
هغه ته وایي میټروپولیټن ایریا نیټورک within the city کې ځنه او دا کین مطلب دا دی کیمپس ایریا نیټورک یونیورسټي کیمپس ته وګوره دغه د لاړ شه نسټ کې دوه درې کسان چې دي دا انجینیرینګ بلاک دی او دا سیویل انجینیرینګ دی او دا فلانه دی او دا ورکس ډپارټمنټ دا خپل کې کریکټ دی پېښور یونیورسټي ته نوم دا انجینیرینګ بلاک او مینجمنت بلاک او دا کې ام سی او دا خپل کې کریکټ دا کیمپس ایریا نیټورک دا رنګه پرسنل ایریا نیټورک لکه زموږ استاد خپل کې چې خپل نیټورک ته د سکول پرسنل ایریا نیټورک د نور کا سره کار نشته global area network, diagonal area network, storage area network, tiny area network. نو دا نور ټول شي چې دي کنه دا دې ته وګورئ اصل شی چې دې کنه هغه لاین دی او وین بس دلته چې کمپلیکس تاسو راغلي تاسو بیسیکلی د ټول دنیا نه خو انجکشن خورلې دي کنه او تاسو په یونیورسيټو کې سبقونه ویلي دي خو به رسیدلې نه دي نو دلته اوس چې زه تاسو خیال نه یو نیمه میاش مال راکړي مزه به تاسو د نیټورکینګ انجن پنجن وخایم چې به دا شی داسې دی او دو ټوک الفاظ کې هم کوی کوم چې به سبا ډیفینیشن نه منې نه د چری چاته نه وایم زه په خپل ساده پښتو کې سړی پویو چې به ماما دا شی داسې دی باقی نور بیا د نت نه ډیفینیشن نه وګوري او توتی په شان نه یاد واټ کنه یو به تاسو کار خیمه چې به په پښتو کې په اردو کې په انګلیش کې انګلیش به خپل جوړوي او بس تاسو ته چې دا شی داسې دی اوس په نیټورکس کې چې بیا فردر ټایپس اف نیټورکس کنه هغه بیا دوه قسم کې دي بیا فردر دوه ټایپس کې نیټورکس دي کنه هغه دي یو وی سرور یا ډومین نیټورک او بل ته موږ وایو ور ګروپ یا پی ټو پی نیټورک پیر ټو پیر نیټورک صحیح سرور نیټورک موږ څه ته وایو سرور نیټورک موږ آی ته وایو لکه مثال دا څه واخله کنه نو دې مثال الله بلګ لګراون کو کنه ډېر غټ اوس اوس ګوره دا سوچو چې دا سلور مرګري دي امون تاسو ګوري کنه سلور مرګري په ټریپ باندې تللی د خپل مرزه مالکاری چې څوک سکی څوک سخري څوک سسکی چې سکی نو هغه مطلب دا ہے چې all these computer have equal rights دي چې دې کې مشر څوک نشته مشر پکې څوک نشته they all have equal rights نو دې ته موږ سوایو دا ور ګروپ نیټورک شو ور ګروپ بیسیکلی څه ته وایي چې all of the computers have equal right there is no server and there is no client in it د هر چا خپل مرضی چې څوک څه کوي سرور ډومین انوایرنمنٹ بیا موږ څه ته وایو ډومین انوایرنمنٹ موږ دې ته وایو چې بھائی دلته راشه او ستا په دفتر کې یو سرور ته کېده او سرور چې دی که نه هغه بیسیکلی څه شو دا رالو او دا چې دی که نه څه دی دا رالو کنټرولر دا یو کنټرولر دی بیسیکلی څه چلو شو په هاسټل کې چې دو ګوره چې ټول وارډن ني نو خلک څه کوي او د کېږي نه او ټوپونه هم وایي او فلمونه هم ګوري خو چې وارډن پې را شي نو هغه ته وایي چې یار کنټرول کور کې وګورئ مور او پلار زموږ چې دي کنټرولرز دي چې هغه یې موږ ته وایي چې ودشي نو ودشي چې پیسې راکړي که نه راکړي نه لکه ماشومان چې خوراک راکړي به که نه راکړي نه راکړي نو بیسیکلی موږ سیو بچي چې دي هغه کلاینټس دي او مور او پلار چې دي که نه هغه سرور دي آرمی چیف ته وګورئ آرمی چیف باجوا چې دی اوس کرنټلی آرمی چیف دی هی از د آرمی چیف ان لاندې آرمی ته وایي چې ایکشن واخلي یا ایکشن والی چې مالی نو ډومین انوایرنمنٹ چې دی که نه بیسیکلی مطلب دی چې دیر از ا سرور یا دیر از ا ډومین وایي کنټرولر چې تا سره به یو کنټرولر ناست دی او کنټرولر به چې دی که نه هغه وي نه دی کنټرولر صاحب رالو یا میټرک امتحانونه کسي کې الګ جی بورډ نه کنټرولر راغلی نو ټول داسې ودس کې کېني هغې ولې کېني ځکه چې هغې وایي چې دا دس ته دی که نه دا جواب دی خو چې کله دا حال نه ایگزامینر هم ودي نو ټول په نقل اخته شي why because they all have equal rights نو په نیټورکینګ کې به تاسو ته دوه قسم کې نیټورکس ملاویږي یو به ډومین او یو به تاسو ته ملاویږي ور ګروپ نو ور ګروپ چې دی که نه هغه کسان خوښوي چې چا نیټ کیفې وي کمپوزنګ دا پېښور یونیورسټۍ ته لاړ شي شرمسار ته لاړ شي کمپوزنګ والا ناست دي هغوی به ظاهر نور څه کار نه وي پرنټینګ کوو یار بس موږ کمپوزنګ کوو هغوی ته څه سیکیورټي تھریټس نشته
او یو ان تلاړ شه بانک تلاړ شه آرمي تلاړ شه ایرفورس تلاړ شه ایو ډومین نتورک جوړي هغه وی چې موږ به خلکو نظر وساتو چې څوک څه کوي څه اکټیویټیز کوي دې څه اکشن پرفارم کوي ګوزه دا بندول غواړم چې بندې کم کلاول غواړم کنه اوس موبایل کم نه حالت نه تاسو سیم بندې کړه تک شي سیم در پاسه بلاک کی بیا تاسو وی راشه کنه بایومټرک وکړه ستا ټول کمیونیکیشن هغه ګوري چې واتس اپ کې د چا سره څه خبرې کوي چاته فون کو چاته فون ریسیو کو چاته ایس ایم ایس کو چاته ریسیو کو چاته میل کو چاته هغه پتا باندې نظر ساتل دي نو بیسیکلی څه دي هغه ستا هر یو شی چې د یو فون د موبایلینګ د ټیلینار د سرور نه تیریږي او حکومت ای ته ویلي چې دا ټول شی نه ریکارډ کوي چې دغه کله ضرورت شي موږ ته به خیر نو دې انوایرنمنت د وای سرور بیس یا ډومین او دې یو ته وای ورک ګروپ د ورک ګروپ کې نو ایڈمنسټریټر نو سکیورټي کنه او دارنګه صورتحال وایي او دلته خبره ده چې فردر موږ خبره بولو نو NOS پر ډسکس نیټورک اپریټینګ سسٹم network operating system basically خبر ادا یو وی operating system یو وی network operating system په کیلکولیټر کې وي هغه network سره کنیکټ کیږي نه basically هر هغه operating system چې کوم کې د networking feature available وي دا وایو NOS Android تو ورم هغه NOS کیټګری او DOS چې ده کنه هغه کې networking نه کیږي هغه DOS ته دی هغه صرف اپریټینګ سیستم دی هغه NOS نه دی نو دلته خبره زموږ سره دا ده چې NOS چې دی کنه هغه دوه قسم کې وي کوم رنګ وي یو وی سرور NOS او یو وی ورک ګروپ NOS یا کلاینټ وته وایي اوس تاسو دا وګورئ چې کله تاسو لا تر اوسه تاسو چې MCC نه وکړم تاسو ته پته چې به یو سرور NT window da your server 2000 wa your server 2003 wa your 2008 wa or your server 2012 da your server 2016 او دلته کو تو ګوري نو دلته تاسو وایي XP 98 95 می او 10 او 8 او 7 دا ټول کلاینټ دي بیسیکلی په سرور او په کلاینټ کې څه فرق دی په سرور او په کلاینټ کې دا فرق دی چې دلته په دې ماحول کې به ته دلته څه چل کې په دې سرور کې به ته کوم یو اپریټینګ سیستم اچي د دې یو نه ولی عموما تاسو یو خبر اورئ کنه یاره فلانی چې هغه کې لیډرشپ کوالټیز په هر چا کې ني نو لکه اوس خلک وایي یار عمران خان چې د لیډرشپ کوالټیز یا نواز شریف دی یا چې نور کم کسان دي کنه وایي کې لیډرشپ کوالټي معنی چې هغه کې دا قابلیت چې هغه خبره خلک اوري او عمل به مولانا طارق جمیل دا وګور کنه علما خو ډیر زیات دي مولانا ګان هم ډیر زیات دي او طارق جمیل چې بیان کوي نو ټولې په شوق اوري ځکه چې هغه پرسنالټي کې دا د غری چې هغه خبره شروع کې نو ټول خلک په غور اوري ځکه چې هر یو کس کې دا ایبیلیټي دي لکه زم بیان کولې شم کم کولې لکه یو دینی خبر راوالي او کسبانو موږ د وګ نه دي هغه د وګ دي ریزن دا دی چې the server has the ability to control the clients وارډن اسه وارډن خو نه هغه اختیار ورکړي چې هر ته وارډن دی چې هغه د خلکو ته پدې چې دا وارډن نه دی نو خلکو بیا هغه سره عمل کوي لکه دا یو پولیس یونیفارم واچو اسه جامع واچو سو غوښتي چې لکه د دروغو جامع چولې دي بیا ته وګورئ چې پولیس سره خلک څه کوي د فوجي سره خلک څه کوي چې جعلی دي او چې اصلي دی نو بیا ته لری منډي وایي لکه دا خو اصلي دی ځکه چې هغه سره حکومت اختیار ورکړي دی لکه دا دین تاسو ډي سي ګوره ډي سي چابي ورته او داسې په ماوريدي خبرونه کې جیار چادر نه سه جعلی رالو په دکان ته وی چې ډي سي ډپارټمنټ راغله مودان دا سامان کوي چې بیا ته پته چې دروغ یې خيوم راوي کنه ولی because the server has the ability نو دا چې کوم دا سرور اپریټینګ سیستم یې کنه
د دې فرق او د کلاینټ اپریټینګ سیستم اسه خو چې شکل وګوره سیمي فرق کم ځای کې وي فرق چې دی کنه هغه په دلته کنټرول پینل ته بلار شي هغه یو وی ایڈمنسټریټیو ټولز د ایڈمنسټریټیو ټولز د سرور دا آپشن او د کلاینټ دا آپشن کې فرق وي لکه تاسو په لاسو چوکا د سړی فیچرز بدللی د خزه بدللی obviously هغه اوله چې د سړی لګ دغه زیات خزو باندې دغه ور کړی دی فوقیت ور کړی دی چې دغه ابیلیټي دغه د باډي پاور دغه درون کارم کول شي نور دغه ول ور کړی دي او د زنانه چې خپل دغه دي نو بیسیکلی د دواړو په فیچرز کې فرق دی اوس ته ظاهره خبره ده چې زنانه سړی نشي جوړې دا سړی چې زنانه نشي جوړې دي کنه لکه هغه ابیلیټي د ایگزامپل ته خبر کوم نو بیسیکلی په سرور اپریټینګ سیستم کې هغه خوبیانی وی هغه فیچر دي اف وات of remote controlling د سره د سرور اپریټینګ سیستم کې د remote controlling options دي هغه کې دا ابیلیټي دا چې بھئی هغه وتا تا ډیکټیشن درکې چې بھئی دا کار وکا او دا کار مکا اکو آرمی فوجان خو ډیر دي خوایي به یو آرمی چیف کې چې چیف کې ناغه یا ته ټیک کار کې غلط کار کې چې دیوال وغه به خېجې why because the order is there نو هغه کې دا ابیلیټي ده خو چې کله هغه ریټایر شي هماغه فوجي وي څوک خبر هم نه اوري وای بیکاز هغه نه اختیار لاړ شي نو سرور اپریټینګ سیستم لکه امن دکان د تاسو لاړ شي تاسو یې یو وینډو راکوي کم درکم سرور راکم کلاینټ درکم ته یاره سرور کومه چری اوري ځکه چې تاسو عام ژوند چې عام کورونه کې خلک عام وینډو استعمالي کنه ای سرور خواله نه استعمالي خو سرور خو به اوس ام سی سی کې ځکه چې به هاو اټ از یوز لکه تاسو وایي چې لګډر تاسو اکټیو ډایرکټري او دا شي نوی دي نو هغه اکټیو ډایرکټري چې دا په کلاینټ اپریټینګ سیستم کې نه انسټالېږي ها اوس دلته خبره دا راځي چې زموږ سره ټایپس اف کمیونیکیشن نیټورکینګ کې کمیونیکیشن چې دی هغه درې ټایپس کې وي یو تمګه وایو یونیکاسټ کمیونیکیشن بل تمګه وایو ملټی کاسټ کمیونیکیشن او بل تمګه وایو براډکاسټ کمیونیکیشن یونی مینز ون لکه ګوزو اوس صرف نصیر سره خبرې کومه دیټس کال یونیکاسټ کمیونیکیشن موبایل تاسو راوغلی وګورئ یار یو میسج هغه صرف نصیر ته ولګي کانټیکټ خو سره 200 وو او میسج صرف یو کس ته ولګلو دیټس کال یونیکاسټ کمیونیکیشن او کله یو میسج تاسو یو واتس اپ ګروپ جوړ کړی کانټیکټ سره 200 وي خو هغه واتس اپ ګروپ کې ویل لس کسانه جوړی دي نو هغه تاسو سلیکټډ کسانو ته ولګلو نو چې یو سلیکټډ ګروپ ته لګي نو ګروپ سره کمیونیکیشن تمګه وایو ملټی کاسټ کمیونیکیشن ملټی کاسټ مطلب ہے چې ټول ته نه یو خاص سلیکټډ مور دین ون بٹ ناٹ آل اف them د یو نه زیات په ټول نه او په واتس اپ کې دوه یو آپشن دی براډکاسټ یو براډکاسټ آپشن هم شته پکې ا براډکاسټ دی د اختر په ورځ باندې چې خلک کوي چې یو د اختر کارت ته مشکل کارت ولا لا تراشي مشکل انګلیش په خپل هم نه پیګو ماګه ټول ته ولېږي په ځان نه ټول نه خلاص کو عید مبارک بس خلک یې مړه بد ټک ورکړي ټول ته ورشي بس سو دا ونوي چې دا خو مبارکې نه کړه او په خپل هم هغه به براډکاسټ وکړي اوس په فیسبوک کې سړي چې ته په خپل وال باندې خبره ولي کې نو تاسو سره چې ساره کانټیکټس دی ټول دا خبره ښکارې چې عارف دا وایي اسد دا وایي او چې کله ته چا سره یو ګروپ ته جوړ کړي لکه د آی بی ایم ایس ګروپ دی یا د خپل پېښور ګروپ دی په ګروپ کې یو 50 کسان دي پېښور بای ان سیل هغه یو چې دی هغه چې صاحب مرضی نو تا ګروپ جوائن کې نه مجاین او کوته چا سره پرایویټلی خبره کوي نو ته وته انباکس کې میسج وکړه لکه څنګه دی الګ پرون ویل مال آوټلاین راکم مال آوټلاین ورته نو ما ته یو یونیکاسټ میسج وکړو نو بھائی یو هیو 3 ټایپس اف کمیونیکیشن اسه سلور ټایپس کې دي او بیسیکلی دلته طریقه مو خبره و بیا چې موږ آی پی ورژن 6 کله ډیسکس کوو هغه دا دیټس کال انیکاسټ کمیونیکیشن یو بل هم دی خدا راغلی دی په آی پی ورژن 6 کې خدا به اوس بدیل هم باندې تاسو کې نه راسي نو ځکه ما د دې نامه واخښتا او دا به ایکسپلین کوم دا موږ په آوټلاین باندې لیکل دا ټاپک موږ مخته وایو نو دا موږ سره یو انیکاسټ کمیونیکیشن هم راغلی دی دیٹ از ان آی پی ورژن 6 ٹھیک شو
اوس زموږ سره خبره دا ده چې په نیټورک کې موږ به کلاس په 7:10 باندې ودرو ښه نو دغه دی چې دا 10 منټه شته اوس زموږ سره خبره دلته دا ده چې नेटवर्क के चाहिए कि नमगा केबल्स कम यो इस्तेमाल हो केबल ही चीज़ें कि नम सारा बाबूंगा प्रैक्टिकल में हुआ यूवी यूटीपी और बल भी एसटीपी नेटवर्क के जमू सारे दो किस्म के केबल भी यूवी यूटीपी और यूवी एसटीपी इन दा केबल को ठीक शो और बड़े बड़े टोटेम रहती है ऑलरेडी बताओ सब पता भी ठीक शो दा चले नेटवर्क दल्दा यूटीपी एंड एसटीपी केबल का ना नोदा चीज़े ऑलरेडी तो पता है जिदा केबल इदारी का ना दाब उनका प्रैक्टिकली वाई विदा जस्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर की मैं जाता फिर उन्होंने को प्रैक्टिकली बा केबल जोड़ोल बम देता है पंच कोल बम देता है टेस्ट कोल बम देता है मास्टर टूल्स टेस्टर है मास्टर यार यूशिस प्रोत डंग डबल रा सर पूरा जी हर यूशिस वो बके कहूँगा ना तो पर नेटवर्किंग के बता तो दो किस्म के केबलों सर वास्ता राजी यूटीपी और एसटीपी चीज़ें जा टाइप्स ऑफ केबल्स जी दारे दम सर केबल्स इस्तेमालेगी और नेटवर्किंग दपारा मन लोकल एरिया नेटवर्क जोड़ोल दपारा या बता वायरलेस यानी रेडियो सिग्नल्स इस्तेमाल है या बता यूटीपी या एसटीपी केबल इस्तेमाल है दा केबल चीज़ें आम मार्केट के अवेलेबल दी या पदे की चीज़ें मुख्तलिफ कैटेगरीज दी कैटेगरीज में चीज़ें लगा मुंगा पर बिजली तार के गुरु कना गेजू ने 729 712 लगा वो मशीन लबियल तार इस्तेमाल की मोबाइल लबियल इस्तेमाल की ट्रांसफार्मर लबियल इस्तेमाल की देखिए चीज़ी का ना दा केबल दी कैटेगरी 4 केबल शो कैटेगरी 5 केबल शो कैटेगरी 6 केबल शो नो आगा बेसिकली से फ़र्क नहीं दी आगा दा ये कैटेगरी 6 केबल चीज़ें करना आगा दा 1 Gbps पर स्पीड वाले कार कई कैटेगरी 5 केबल चीज़ें आगा 100 Mbps वाले कार कई और दारेंगे चीज़ें करना दा डेटा ट्रांसमिशन पूरे खबर है दा 100 Mbps वाले कार के और दा चीज़ें करना दा पर 10 वाले कार के तो बेसिकली खबर है कि कल तासु पर नेटवर्किंग के केबल को रे आगा बताओ ता Mbps करना दा समझाइए ठीक शो बल लमु सर दा खबर राजी कि भाई लैन कार्ड मुझे सतवायो NIC कार्ड लैन कार्ड और या नेटवर्क एडाप्टर या ईथरनेट कार्ड या दसलोर नामी वो हमारे लैपटॉप के ऊपर इनको रदा कर दे के दा लैन कार्ड लगे दे कम के ज़्यादा नेटवर्क केबल और कौन सा शो केबल है ना हर यो लैपटॉप जी करना जी करे तो अगर नेटवर्क है तो केबल पर दरिया बना तो बगे नेटवर्क केबल वर्क के लगे दा लैन कार्ड दा बगे बिल्ट इन राजी और इनके साथ सर यो डेस्कटॉप पीसी है और डेस्कटॉप पीसी के साथ सर चीज़ें करना आगा एक कार्ड नहीं लगे दा लेकिन सब को बटूलू के राजी बखवा बमुंगा दान लदा खिश्ता करना नो मुंगा दान सर चीज़ें करना बखवा बम दान लदा CPU जागस्तो ना आये दा पार वमुंगा लैन कार्ड है परचेस कोले दा लैन कार्ड दी लगा डेस्कटॉप पीसी क्यों सब मुंगा लगाओ और लैपटॉप के दा बिल्ट इन राजी नो दा चीज़ें करना उस दो किस्म के राजी यो वायरलेस कैमरा दी और यो वाइड कैमरा दी तो वाइड भी ना के बदाई ईथरनेट पोर्ट लगे दे तो बगे केबल लगे और को वायरलेस कतल वाड़े नो वायरलेस बदाई एंटीना बहुत लगे दे सब बगे दासी अगर एंटीना लेस भी लगा दाशो एंटीना बगे नहीं और दगा चीज लगे संग पानी मोबाइल नो बने बागा एरेक्सन मोबाइल नो कटा एंटीना में लगे दे उस पे एंटीना नहीं लगे दे तो दगा दा जगह सेंसर है चीज़ें करना काफ़ी इम्प्रूव शो तो बेसिकली देन यू नीड NIC कार्ड या नेटवर्क कार्ड दास्ता दा पकारी तो दा दास्ता दरकार दे इन केस इन ऑर्डर टू मेक अ नेटवर्क द दिन अलावा चकम दास्ता दगा के कनेक्टर पकारी नो दे पारा चकम कनेक्टर मुंग पकारी के अगर मुंग तवायु RJ45 दा चीज़ें करना RJ45 कनेक्टर दा जगह कनेक्टर नामा प्रैक्टिकली बैको इन दा प्रोतम दा RJ45 कनेक्टर दे और RJ ना जुड़ेगी रजिस्टर जैक ठीक शो दा 8 पिन वाला कनेक्टर ही दा होता है RJ45 चीज़ें करना दा कनेक्टर है ज़्यादा सरा कर द दिन अलावा चिकम दम सरे इस्तेमाली की दास्त सुविधा हुई चेयर माला पैच कॉर्ड रोड़ा नो पैच कॉर्ड चीज़ें करना सबा दास्त सुविधा हुई
نصیر ته وایي چې ورشي او پیچ کارډ فروړه نو دی به اوس وایي چې دا پیچ کارډ څه شیز دی دا چې کمنیانو نه چې کوم دا تیار کیبل راځي که نه هغه کو د اپټیکل فایبر یا کو د دې والا تیار کیبل چې راځي هغې ته پیچ کارډ وایي هغې ته پیچ کارډ وایي او دا چې کوم ته خپل جوړی که نو هغې ته مونږ کیبل وایو نو لکه دا اوس لږ ساعت مخکې ما ته یو کس فون کړی یار ماله دا اپټیکل فایبر والا پیچ کارډ یو 2 ورولېږه نو ما ولا 2 ورولېږلې نو هغه دا فایبر والا چې دي که نه نن سبا تاسو ته پته چې خل نایټل او دا پی ټي وي چې کوم دا پی ټي سی ایل چې کوم دا جیپون کنیکشنز راغلي چې کوم کې ټي وي او فون او ویډیو چې ده که نه چینل دا ټول یو ځای نو هغې دپاره دا ټول فایبر کنیکشن هغې کې اوس نن سبا دا را روان دي دلته په پېښور کې دا ټول سټرام فایبر او دا نورې کمپنیانې چې راځي نو دغه سروس ته موږ وایو جیپون سروس دا بیا مخکې وایو جیپون څه ته وایي که نه او دې ته جیپون وایي چې کوم کې ټي وي ټلیفون او وایس دا ټول شي نه به را یوځای کړي نو دا سروس چې دی که نه دا مخکې به خلکو ډي ایس ایل ویلو هلکه ما ډي ایس ایل لګولې اوس خلک وایي ما جیپون لګولی جیپون مطلب دا دی چې 3 سروسز دي لکه دلته به ته جیپون هم لیکم تاسو وایي چې یاره نامه خو دې واخیسته خو جیپون مطلب څه دی چې د جیپون مطلب دی چې تا ته به پای کې ټي وي به هم راځي لکه اوس کورونو ته دي دا کنیکشن چې اسانه را روانې دي هغه دا را روانې نو بس دا جیپون کې تاسو ته به ټي وي به هم راځي ډاټا به هم راځي او وایس به هم راځي دا درې واړه سروسز په یو کې به راځي نو مخکې به پخواني خلک به کیبل بنګش کیبل او دا هغه نه به بل اخیستو دا بل اوس نن سبا دا سیسټم ختمېږي نو آلموسټ ورو دا کیبل مې بل ختم شو ٹھیک شو ها او دا وائی فائی والا یادوم نه دا डी एस एल چې لګو دا وګورئ چې پی ایس ټی ان انټرنیټ او آی پی ټي وي دا به تاسو ته درې ورته لګي نو دا چې دا اوس موږ جست انټروډکشن لیسن ویلې موږ خو بیا نور چې کنه پریکټیکلی به بیا وایو کنه موږ دا نن اولنې